اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینډز ملګرو په تیر شوی لیکچر کې مونږه په پیج نمبر 198 باندې چې کوم ټاپک او گراف اف د ایکویشن اف د فارم اف y = mx د دې په باره کې او ور سره دا کوم چې د گراف اف ایکویشن اف د فارم y = mx + c د دې په باره کې موږ په ډیټیل سره خبره کړو چې دا زموږ سره دا کوم ایکویشن چې د گراف په باره کې بل د m چې m څه شی دی سره c څه شی دی د دې په باره کې په ډیټیل سره خبره کړې و که تاسو هغه لیکچر کتل غواړئ نو د هغې لینک په انشاءالله په دې ویډیو په ډسکرپشن کې موجود دي تاسو هغه هم کتلی شئ انشاءالله په ننني لیکچر کې به موږ ایکسرسایز 8.9 دا به موږ سټارټ کوو او د دې دا کوېسچنې به موږ حل کوو نو په دې کې چې کوم اولنی کوېسچن دی فایند د ویلیو اف x or y and complete the table موږ څه ټیبلز راکړي دي په دې کې موږ یا د x ویلیو معلومو یا به موږ د y ویلیو معلومو او دا به موږ مطلب حل کوو نو د دې د اولنی ټیبل ما په دې بورډ باندې لیکل دی نو راځئ دا حل کوو چې د دې څه مطلب دی نو دلته اولنی کوېسچن دی دا زم سره x دی ټیک شو ویریبل x او دا د ویریبل y ویلیو د y = 2x - 2 نو دلته زم سره چې دا د x ویلیو دی او دلته لاندې دا چا ویلیو دی د y نو موږ به ګورو کړه x ویلیو زم سره گیون نیم د y ویلیو معلومو او کړه y ویلیو زم سره معلومي هم د x ویلیو معلومو صحیح ده نو کومه دې ته ولني ته ګورو دلته زم سره د x په دې دغه کې په دې خانه کې زم سره د x ویلیو شته غس وخت 0 مطلب د x ویلیو زم سره 0 ده نو د y ویلیو به څه پکاري نو صرف دا ټیبل فل کول غواړي نو ځانه برف طرف ته دا کوم ایکویشن چې راکړل y = 2x - 2 دینه به اوس مونږه د y ویلیو معلومو صحیح ده نو څنګه به معلومو د x ویلیو سره 0 سمپل مونږ دلته 0 ولګو رف سایډ ته به دا کیلکولیشن وکړو جو 2 × 0 - 2 2 0 0 - 2 0 - 2 جو سره -2 نو مطلب دا راکړه x ویلیو 0 د y ویلیو به صحیح -2 صحیح ده دغه شان اوس مونږ دلته راشو دلته زم سره دا د y ویلیو ده د y ویلیو 0 ده نو د x ویلیو به څه پکاري هغه معلومولی نو هم په دوباره به هم دغه ایکویشن راولو عرب سایډ ته به راځي حل کو 2x - 2 نو اوس د y په ځای باندې څه لګول غواړي 0 دا به د y په ځای موږ 0 ولګو 0 = 2x - 2 اوس په موږ د x ویلیو معلومو د x ویلیو سره نو د x ویلیو چې موږ معلومو دا 0 دی صحیح ده د y په ځای موږ 0 لګول نو دا د 2x - 2 نو د x ویلیو چې معلومو نو دا 2 به تیم ختمو دا 2 به تیم ختمو دا ټول نه مخکې چې د x ویلیو معلومو د کوم ویریبل نو دا ای سره چې کوم پلس ماینس ولینسي اول به دا ختمو نو دا -2 به موږ د خو راوړو د ایکویشن د سایډ ته نو دا چې د خو راشي دا -2 دی چې د خو راشي +2 بشي 0 ختم شو 0 + 2 جو 2 شو = څه شو 2x د x ویلیو معلومه دا کوم کوپشن چې دا ملټیپلیکیشن والا دا به د خو راوړي نو څنګه چې -2 د خو راغی +2 ته بدل شو نو دا 2 په ملټیپلیکیشن کې چې د خو راشي ډیویژن ته ورشي دا 2 په خپل ځای ولګید او دا د خو راشي ډیوایډ بای 2 بشي = x نو 2 چې په 2 ډیوایډ شي نو 1 ته راځي نو دې مطلب دا 1 = x مطلب دا شو چې د x ویلیو څه شو 1 شو نو چې د y ویلیو 0 د x ویلیو به صحیح 1 وي ټیک ده دا شان اوس ویل x په ځای باندې -1 ولګوي نو y = 2x - 2 دا ایکویشن دی صحیح ده نو د x په ځای به موږ -1 ولګو جو 2 × -1 او -2 ولګید 2 1 are 2 -2 بشي لکه پلس ماینس -2 1 are 2 او -2 دا ولګید -2 سره زی -4 نو تر y ویلیو سره -4 اوس وای دا y په ځای باندې څه ولګوي 2 ولګوي نو چلته دا y په ځای موږ 2 ولګو 2 = دا په خپل ځای ولګي د x ویلیو به معلومو 2x - 2 نو سمپل طریقه ده څنګه چې موږ دلته اپلای کړه دا -2 به د خو راوړو نو دا 2 په خپل ځای ولګیدو -2 چې د خو راشي دا +2 شي = 2x په خپل ځای 2 + 2 سره 4 = 2x بشي 2 به د خو راشي نو دا ملټیپلیکیشن کې دلته به ډیویژن تر شي نو 4 / 2 بشي = x 2 1 are 2 2 2 are 4 د x ویلیو سره لازم سره 2 رااله نو دا د دې هغه اولنی ټیبل شو اوس راځو دویم ټیبل طرف ته خدا زم سره سیکنډ ټیبل له نو سیکنډ ټیبل کې زم سره اولنی ویلیو د x موجود ده صحیح ده د x ویلیو موږ 0 ولګو او د y ویلیو به معلومه کو د ایکویشن زم سره دا سره y = 1 / 2x + 3 ده نو د x په ځای به څه ولګو 0 نو y = 1 / 2 × 0 بشي او +3 نو دا بشي 1 / 2 0 are 0 0 + 3 بشي نو 0 + 3 د چا برابر دی د 3 نو سمپل دلته بس راشي 3 نو چې د x ویلیو 0 شو د y ویلیو څه شو 1/3 شو نو دا زم سره د y ویلیو معلومه شو اوس په دې دویمه ویلیو کوم ګورو دا د y د رو کې دا نو مطلب دا د y ویلیو زم سره نو د y ویلیو به 0 ولګو د x ویلیو به معلومو د ایکویشن دا سره چې y = 1 / 2x + 3 ټیک ده نو دا چې چل اوس چې دلته به د y په ځای موږ ویلیو ولګو د y په ځای به موږ 0 ولګو نو چې د y په ځای موږ 0 ولګو دا به دي شي 0 = 1 / 2x + 3 ټیک ده نو اوس دا چې چل چې مونږه اصل کې ویلیو معلومو د چا
د دې x ویلو معلومو. نو کدی ایکویشن ته موږ وګورو زم سره لپاسه نیومریټر دی لاندې سره ډینامینیټر. نو دا x کم ویریبل چې دی دا په کوم ځای کې دی دا په ډینامینیټر کې دی. صحیح ده. که زم سره فار ایگزامپل لیس ایکویشن راشي لکه فار ایگزامپل 3 over 5 is equal to 7 over x. مونږ د دې x ویلو معلومو. نو دلته دا x چې دی دا اصل کې په ډینامینیټر کې دی. نو ټول مخکې دا x چې دی دا په نیومریټر کې په کار دی. نو د لپاره داسې طریقې چې مونږ د کله نیومریټر ته راولو نو یو خو مونږ دا چې یو بل سره انټرچینج کو مطلب x لا پاسو خو جو 7 لاندې صحیح ده. نو چې دا بدل کو دا هم بدلو یو داسې طریقه ده. یو طریقه داسې ده چې دا x چې دا په ډینامینیټر کې دی په نیومریټر ته څنګه راولو. نو دا زم سره یو فریکشن دی فریکشن ټایپ دی دا هم یو فریکشن دی. صحیح ده. مطلب یو نمبر په بل نمبر ډیوایډ شي دی فریکشن دی. نو چې کله فریکشن په منځ کې رسي ایکوال شي ایکویشن نو موږ ډایرکټ کراس ملټیپلیکیشن وکړو. کراس ملټیپلیکیشن او دا ویریبل لپاسه روخیږي. نو کله ویریبل لاندې په ډینامینیټر کې دا خبره یاد وساتئ نو هغه به تاسو ډایرکټ پای کې کراس ملټیپلیکیشن کوئ دی په خپل نیومریټر ته راځي. نو کراس ملټیپلیکیشن به داسې وشي چې 3 به د x سره ملټیپلای شي 3x به شي 5 به د 7 سره ملټیپلای شي 5 7 35 داسې شو. اوس سمپل دی 3 ته دی خو راوړوه جو 35 دا 3 په ملټیپلیکیشن کې دلته راغی ډیویژن ته. نو 35 ډیوایډ بای 3 د x ویلو رااله. نو که دلته موږ وګورو نو دلته د y ویلو سره 0 ده. ټیک ده 0 موږ لګول نه. اوس دلته هم دا یو فریکشن دی او دا هم یو فریکشن دی. د هر یو نمبر ډینامینیټر صحیح ونی. صحیح ده. نو دلته به موږ کراس ملټیپلیکیشن وکړو. نو دا مکمل دا ویلو نه ده 2x + 3 دا به 0 سره ملټیپلای شي 0 ملټیپلای بای 2x + 3 is equal to 1 multiply by 1 بشي. اوس موږ ته پته وا چې کله دا د سره ملټیپلای شو په دې ایکویشن کې موږ چې دا ایگزامپل واغستو نو 3 او x ملټیپلای کې 3x اوس دلته دا د 0 نو 0 چې رچا سره ملټیپلای کې دا 0 کېږي مطلب دا مکمل 0 شي چې دا مکمل 0 شو او is equal to 1 multiply by 1 نو دا زم سره غلط راغی ځکه په دې کې ویریبل چې دا مکمل ختم شو. نو دا کوم ویلیو چې راکړی دا چې 0 ملټیپلای چې موږ کراس ملټیپلیکیشن وکړو دا کته په هر طریقه حل کې خود دا ویریبل به چې کېږي دا به ختميږي. نو دلته دا 0 ویلیو چې راکړی دا بالکل غلطه ده. دلته موږ دا نشو لګولې مطلب د x ویلیو موږ ته نه معلومیږي دا به چې موږ خالی پریدو یا به موږ دا ویلیو سکو دا ویلیو به موږ بدلو د دې په ځای به موږ یو بل ویلیو لګو ځکه په دې کې مکمل ایکویشن چې دی هغه بالکل ختميږي. ټیک ده. د 0 راکړی رم به داس ولګو کپرس کومه 1 ولګو فار ایگزامپل کومه دا وایي چې کنسیډر کو دا 1 دی یا 2 دی یا هر ویلیو ده. صحیح ده. کومه 1 کنسیډر کو دا وای په ځای 1 ولګو نو 1 is equal to بیا به دې ایکویشن نه جی 2x + 3 کراس ملټیپلیکیشن وکړه نو 1 د دې 1 سره به ملټیپلای شي ملټیپلای بای 2x + 3 او 1 ملټیپلای بای 1 بشي دا 2 ملټیپلای شو دا 2 1 چې د چا سره ملټیپلای کوي 1 بر دې دوه سره ملټیپلای شي دا په خپل ځای شي 1 2 0 2 د چا سره 1 ملټیپلای کوي نمبر په خپل ځای راځي پلس په خپل ځای 1 3 0 3 is equal to 1 1 0 1 د x ویلو معلومه پلس 3 باخواړي جو 2x is equal to 1 plus 3 دی خوراغه minus 3 شو. دی مطلب دا شو 2x is equal to 1 minus 3 سره زی minus 2 2 دا ملټیپلیکیشن کې دی دی خورا شي ډیویژن ته راشي نو minus 2 divide by 2 2 چې په 2 divide شي 1 به راشي نو x is equal to 1 تراغه خو minus جو minus 1 نو که پرس کا ان کیس دا 1 شي نو دا ویلیو به سره زی minus 1 به راځي خو د 0 د پاره د چې په دې ټیبل کې راکړه دا غلط دی. ټیک ده. اوس بل چې د x ویلیو سره x value 2 ده نو دا سمپل دلته په موږ لګو y is equal to 1 divided by 2 multiply by د x په ځای 2 لګو کیلکولیټ به کو سره راځي دا به شي 1 divided by 2 2 = 4 plus 3 نو 4 plus 3 سره راځي 7 1 over 7 بشي دا. ټیک ده. بیا وای د x په ځای سره لګو 1 دلته به 1 ولګو نو 2 1 0 2 2 plus 3 سره راځي 5 نو دا y value څه شو سوري 5 راځي خو دلته لپاره نومریټر سره 1 divided by 2 دلته کوم غون ولګو 2 1 0 2 2 plus 3 سره 5 نو 1 over 5 د دې څه شو هغه انسر شو. نو دا شو زم سره سیکنډ نمبر ټیبل. اوس په دې کې کوم اخیری ټیبل چې هغه داسې دی. صحیح ده. دلته زم سره د x ویلیو سره 0 هم سمپل د x ویلیو 0 لګو نو دا به شي y is equal to دا زم سره ایکویشن دی -3 multiply by 0 بشي او -5 نو y is equal to 3 0 0 0 minus 0 یا plus 0 مطلب 0 راغی دا مکمل ختم شي نو څوک په پاتې شي -5 نو -5 شو. صحیح ده. دویم سوی وی ګره y ویلیو څه شي 0 شي د x ویلیو معلومه کوي نو دلته دا ایکویشن دی بری کوم د y په ځای سو لګو د y په ځای موږ 0 لګو نو دا به شي 0 is equal to د y په ځای 0 لګید -3x - 5 اوس موږ د x ویلیو معلومو -3 چې د کوفیشنټ د په ملټیپلیکیشن کې -5 چې د یو کانسټنټ نمبر دی ټول مخکې به دا کم کانسټنټ نمبر چې دا به رائټ سایډ ته یا لیفت سایډ ته راوړو چې د ویریبل یوازې پاتې شو د ویلیو معلوم شي نو دا -5 په دې خوراړو نو به شي 0 په خپل ځای د -5 دی خوراغه +5 شو مطلب دی 0 لګول ته جت نشته 0 + 5 5 شي. صحیح ده. وزا x ویلیو معلومه -3 به دی خورا شي دا به شي 5 divided by دا په ملټیپلیکیشن کې دلته ډیویژن تراغه
نو دا شو x is equal to 5 divided by minus 3 دا plus 5 ته نو plus divided by minus minus پشي نو minus به دې ولګي minus 5 over 3 دا چا ویلو شو دا x دا څه شو زم سره minus 5 over 3 شو صحیح ده. بیا وای د y په ځای وسو لګوي minus 2 ولګوي په دې ایکویشن کې به د y په ځای موږ سمپل minus 2 ولګو نو minus 2 is equal to دا ولګي minus 3x minus 5 minus 5 په دې خو راشي ول به دي کانسټنټ نمبر راوړو minus 2 په خپل ځای minus 5 دې خو راغی plus 5 شو is equal to minus 3x minus 2 plus 5 نو سره زی 3 راځي is equal to minus 3x minus 3 به دې خو راشي نو دا به دې شي 3 په خپل ځای ډیوایډ بای minus 3 is equal to x نو 3 1 ځا 3 3 1 ځا 3 دا plus 1 دی دا minus 1 plus divide by minus minus بشي او 1 divide by 1 مطلب دوانه 1 دی جو 1 بشي صرف صحیح ده ځکه دا نمبر ډینامینیټر 1 حسابي کې 1 لګول تلاندې اجت نشته نو صرف نومریټر ویډیو لګی دا x is equal to minus 1 شو داسې شو. اوس په اخر کې سوچ چې د x په ځای minus 1 ولګو نو دې په ځای به موږ minus 1 ولګو نو y is equal to minus 3 multiply by minus 1 او minus 5 په خپل ځای نو دا multiply شي minus minus plus شي 3 1 ځا 3 minus 5 نو 3 minus 5 سره راځي minus 2 راځي نو دلته زم سره دا شو minus 2 شو نو دا زم سره د دې اولنې کوېسچن په دې کې یو درې ټیبلز او پای کې موږ د x یا د موږ د y ویلو معلوم کړل. خاص راځو کوېسچن نمبر 2 طرف ته نو کوېسچن نمبر 2 زم سره ده plot the graph for the following equation of straight line صحیح ده مطلب زم سره equation موږ راکړي دي او دا زم سره کوم equation دی linear equation دی ځکه د ویریبل پاورونه سړي وندي دا پاور مونږ د دمون linear equation دی نو د linear equation دا موږ ویل دی په د دې چپټر په ایکسرسایز 8.4 کې موږ الریډي گراف وسري ټیک ده نو پای کې موږ ویلو چې د linear equation گراف همیشه لپاره سره راځي straight line صحیح ده نو تم ته وای چې تاسو د دې equation سره راګي د دې دا کوم equation چې دی وای موږ مختلف equation نه کړل ته دی y equal to x نو د لپاره چې کوم straight line راځي دا غیر راکې مطلب د گراف چې راځي به straight line نه ډرا کول صحیح ده نو بالکل آسان کوېسچن دی او دا موږ ویل په 8.4 کې چې کله موږ گراف ډرا کوو نو همیشه لپاره پرې لینیر ایکویشن کې چې کوم دوه ویریبل زیاتره x او y نو موږ وایو چې دا x زم سره انډیپندنت ویریبل دی مطلب په دې کې موږ د خپل مرزي ویلیو لګولې شو او موږ د x مختلف ویلیوز لګاو او د y ویلیو هم ته ملويږي دا غینه به موږ سکه موږ گراف ډرا کوو نو دا زم سره ایکویشن دی ته ما ایکویشن نمبر 1 وي زبردستي ټیبل شان جوړ کم پای کې به زره x مختلف ویلیو لګوم د خپل مرزي هر قسم ریل نمبر مطلب پازیټیو نیگیټیو پوینټ ولا هر قسم موږ ویلیوز لګولې شو موږ ته به د y ویلیو د غي مطابق ملويږي صحیح ده نو کومه داسې یو ټیبل شان ډرا کو صحیح ده داسې دلته موږ ولیکو x او دلته سره موږ ولیکو y چې د x ویلیو موږ سره لګوم ته د y ویلیو ملويږي موږ به یو څو خپل مرزي یو څو نیگیټیو ویلیو بولګو بیا به یو څو پازیټیو صحیح ده پوینټ والا ویلیوز پکې هم لګولې شو په نیگیټیو پازیټیو کې خو کوشش کوو چې پوینټ والا پکې نه لګو ځکه به کیلکولیشن لګرا نمبر دي هول نمبرز لګو صحیح ده فار ایگزامپل موږ لګو -2 x په ځای -2 دا ایکویشن خو آسان نه ده خو دا غره x او y values directly کړه -2 ولګي د y value بم سره راځي -2 کله -2 ولګي د y value -2 کله x value -1 ولګي د y value بس راځي -1 کله x value -2 -1 بیا ورشو مخه ته 0 نو کله x value 0 د y value بم 0 کله x value موږ 1 ولګو د y value به 1 ولګو کله x value 2 ولګو د y value بس راځي هغه بم 2 راځي صحیح ده نو زم سره دا پوینټس رالو و د دې پوینټ به موږ ډرا کوو گراف صحیح ده نو دا گراف ډرا کول لپاره موږ x y پلین ډرا کوو وسو مطلب x اکسس او y اکسس او په هغه باندې دا پوینټس ولګو او یو گراف پته موږ ډرا کوو نو راځو گراف طرف ته خدا موږ x y پلین ډرا کوو اوس په موږ د دې پوینټ په مدد سره موږ گراف دلته ډرا کوو صحیح ده نو دا وګورئ موږ مختلف پوینټ هغه سي د سره اریجن ده د دې اریجن نه خې طرف ته زم سره په x باندې پازیټیو نمبر دی په x اکسس باندې دا مکمل زم سره x اکسس دی د اریجن نه طرف ته دا زم سره نیگیټیو نمبر دی د قشن د اریجن نه لپاسه طرف ته دا مکمل زم سره y اکسس دی نو د لپاسه زم سره په y باندې پازیټیو ویلیو دی او د زم سره سړي په y باندې نیگیټیو ویلیوز دي صحیح ده دلته وګورو دلته کوم غره x ویلیو -2 حساب کړل نو y ویلیو سره -2 نو x -2 دلته دی صحیح ده دا x مکمل ویلیو دی -2 دلته دی صحیح ده و زده کریسپونډینګ د y ویلیو سره هغه -2 ده نو y بم چې y دا زم سره پازیټیو دی د لاندې نیگیټیو دی y -2 دلته نو دلته مخامخ چې x ته -2 یا y ته -2 یو پوینټ نو کوم کې دې ډاټ سو صحیح ده او د دې طرف دې ډاټ وکړو نو دا پوینټ راځي صحیح ده دا زم سره -2 پوینټ شو موږ ته دا لیکل شو چې -2 صحیح ده x value -2 د y value سره -2 صحیح ده وزره x value -1 د y value -1 نو دا سی ډاټ پوکو صحیح ده او دې طرف ته به دا سی ډاټ وکړو دا راځي صحیح ده
اوس بیا د x ویلیو 0 ده د y ویلیو 0 ده دا بالکل دا اوریجن ده صحیح ده بیا د x ویلیو 1 د y ویلیو 1 نو د x ویلیو دا 1 شو صحیح ده او د y ویلیو دا 1 شو صحیح ده دا پوینټ راغی بیا د x ویلیو 2 د y ویلیو 2 نو دا د x ویلیو زم سره په برابر لاړ شو او دا طرفه y = 2 دا ده صحیح ده نو دا څه شو ټیک ده نو دا زم سره یو سټریټ لاین راغی کوم چې د اوریجن نه شو د اوریجن نه پاس شوی دی صحیح ده نو دا یو سټریټ لاین دا چې موږ دا پوینټ ډیبل سره میلاو کو نو دا د دې ایکویشن سره راغی دا د دې ایکویشن زم سره راغی ګراف راغی دلته هم لیکلی شو ګراف اف y = x دا د y = x سره دا ګراف ته کوم چې د اوریجن نه پاس شوی دی نو دا زم سره دغه اولنې کوېسچن دا زم سره دی y = 3x دا سیکنډ نمبر کوېسچن دی نو د دې به هم موږ ګراف ډرا کوو صحیح ده نو د ګراف ډرا کولو لپاره به موږ مختلف ویلیوز د x لګو او د y ویلیوز به موږ معلومو نو داسې ټیبل به ډرا کوو صحیح ده دلته به موږ لګو x دلته به موږ څه لګو y اوس پر x ویلیو موږ مختلف لګو د y ویلیو به موږ ته حاصلېږي ټیک ده نو دلته به موږ ځانه رف طرف ته کیلکولیشن وکړو چې پرس کې د x په ځای موږ -2 ولګو نو دا به شي y = 3 × -2 نو دا به سره شي 3 2 = 6 -6 پر شي نو چې د x ویلیو -2 شو د y ویلیو سره شي -6 ټیک ده اوس کوم غره x په ځای -1 ولګو نو دا به شي y = 3 × -1 نو 3 1 = 3 او -3 بشي نو چې د x ویلیو -1 شو د y ویلیو سره له -3 رااله اوس موږ د x په ځای 0 ولګو نو y = 3 × 0 3 0 = 0 نو چې د x په ځای 0 شو نو د y ویلیو څه شو هغه هم 0 شو صحیح ده بیا به موږ اوس ولګو د x په ځای 1 صحیح ده نو y = 3 × 1 جو 3 1 = 3 بشي نو دا به شي 1 جو دا شو 3 کله x په ځای موږ 2 ولګو نو د y په ځای باندې به سره 6 راځي تاسو کیلکولیټ کولای شي نو دا زم سره دا مختلف پوینټس رالو اوس په دې لپاره موږ څه ډرا کوو ګراف په موږ د دې لپاره ډرا کوو اوس د دې راځو ګراف طرف ته نو دا مختلف پوینټس دا بل موږ لګاو د دې ګراف په ډرا کوو صحیح ده نو دلته موږ ګورو اولنې سره د x ویلیو -2 ده نو د y ویلیو سره -6 نو x -2 دلته د y -6 دلته موږ -5 پورې غلو دلته صحیح دلته -6 دین لاندې -7 دي سره روان دي صحیح ده نو دا به زم سره کم پوینټ راځي کوم غری ته داسې نیغ رولر کیدو نو داسې کوم ډاټو باسو د دې طرفه د دې طرفه نو دا پوینټ په تقریبا راځي صحیح ده چې دا طرفه -2 ده د x ویلیو -2 د y ویلیو سره -6 ده ټیک شو بیا د x ویلیو -1 ده د y ویلیو -3 نو داسې -1 ته رولر کیدو صحیح ده په دې کې غلطي ډیره رانی شي -1 او د سره -3 نو دلته به یو پوینټ راځي ټیک شو داسې بشي بیا سره د x ویلیو 0 د y ویلیو 0 دا د x ویلیو 0 د y ویلیو 0 دا اوریجن شو بیا د x ویلیو 1 د y ویلیو سره 3 نو د x ویلیو 1 دلته ده پازیټیو 1 او د y ویلیو پازیټیو 3 لپاسه صحیح ده نو دا زم سره دا پوینټ راځي بیا دینه پسته چې د x ویلیو 2 ده نو د y ویلیو 6 ټیک شو دا 2 دلته په دې ځای کې 6 دلته یو پوینټ راځي ټیک شو موږ داسې یو څو پوینټ موږ پوری دي دا مطلب زموږ سټریټ لاین د دینه ډرا کیږي ټیک ده دا به یو بل سره موږ داسې میلاو کو ندی سره روان دی ټیک شو نو دا مختلف پوینټ زم سره په دې لاین باندې رالو په دې کې لګ ډیره غلطي راځي ځکه موږ دا پوینټ چې موږ کوشش کړل چې دا فاصله ټول یو شان غسل خو بیا به کې لګ ډیر مسله راتلی شي خو دا ټول په یو لاین باندې راځي کولینیر پوینټ مطلب دې پوینټ په چې دا یو سټریټ لاین به مکمل پاس کیږي نو دا شو د دې ګراف بل په دې کې ضروری خبر ده موږ دا زم سره دا کوم ایکویشن چې دی y = mx کم چې په تیر لیکچر کې د دې باره کې ویلو چې دا m زم سره سره سلوپ دی ټیک شو نو دلته موږ د دې سلوپ هم ریپرزینټ کوي چې یاره که په دې کې په x اکسس کې 1 چینج راځي یو یونټ نو په y اکس دلته د سلوپ سره 3 دی نو چې موږ دلته یو یونټ چینج راولو نو په y اکسس کې به 100 یونټ چینج راځي پای کې به 3 یونټ چینج راځي نو موږ کته شو چې موږ 1 تر شو نو دا چینج څومره دی وګوره دا پوینټ چاته مخامخ دی دلته 3 ته نو په x کې یو یونټ چینج دی نو د دې مطابق په y کې څومره چینج دی 3 یونټ کومګه 2 یونټ شو نو دا به 6 ته رسیدي سي ټیک شو او بل خبردار چې دا قسم ایکویشن چې دی y = mx نو دا به همیشه لپاره د کم ځای نه پاس کیږي دا به زم سره د اوریجن نه پاس کیږي نو دا شو د سیکنډ کوېسچن خاوز د دې راځو سی پارت طرف ته نو دا زم سره دی y = 1/2x
دا زم سره ایکویشن دی صحیح ده. دلته به اوس مونږه د دې پوینټس معلومو او د هغې نه بیا مونږ څه کوو ګراف ډرا کوو د دې ایکویشن صحیح ده. نو دلته به مونږ د ایکس ویلیو لګو د وای ویلیو مونږ ته میلاویږي صحیح ده. نو دلته مونږ د ایکس ویلیو یو څو نیګیټیو لګو بیا به یو څو پازیټیو. نو که دلته مونږ پرس که -2 ولګو صحیح ده یا مونږ دې کې لږ داسې چل کوو چې په دې کې دا نمبر چې دی دا ډیوایډ بای 2 دی صحیح ده. نو دلته داسې نمبر لګو چې پای کې پوینټ نه راځي. لکه فار ایگزامپل پرس که مونږ -1 ولګو فار ایگزامپل لکه 1 ډیوایډ بای 2 ملټیپلای بای -1 نو دا 1 به د 1 سره ملټیپلای شي نو -1 ملټیپلای بای 1 جو 1 1 زار 1 خو ماینس دی -1 ور 2 نو -1 ور 2 چې بیا موږ 1 په 2 ډیوایډ کو نو د دې نه بیا سره 0.5 او ماینس په سره. نو دلته که موږ داسې آډ نمبر یې لګو د ایکس نو دلته په دې کې بیا پوینټ راځي نو بیا به لږ ګرانیږي. نو په دې کې خو موږ د خپلې مرضۍ هر ویلیو لګولی شو صحیح ده. خو دلته به زم سره دا په پوینټ کې راځي که موږ آډ نمبر یې لګو لکه 0 شو 1 دا ساري -1 شو 1 شو 3 شو 5 شو نو بیا به په دې کې پوینټ راځي ځکه چې په 2 ډیوایډ شي پوینټ به پکې راځي نو بیا په ګراف ایستلو کې لږه مسله نو که موږ دلته سیم په ډیویژن کې 2 دی نو که موږ E1 نمبر یې ولګو نو د کیلکولیشن به لږ اساني صحیح ده. دلته به موږ ولیکو ویریبل x دی د زم سره ویریبل y صحیح ده. نو که دلته موږ -4 ولګو صحیح ده هغه شان -2 به ولګو 0 به ولګو بیا 2 بیا 4 دا ویلیوز پوره دي. اوس د دې مطابق په موږ د وای ویلیو معلومي کو صحیح ده. نو y = 1 ډیوایډډ بای 2 ملټیپلای بای -4 نو دلته دا دوانه په ضرب کې دي دا به کټ شي 2 1 * 2 2 2 = 4 نو y = 1 2 * 2 -2 تراغه. نو تاسو وګورئ ته یو مطلب یو هول نمبر میلاو شو صحیح ده. ایگزیکټ نمبر هم ته میلاو شو پوینټ پکې رانغی ځکه دلته په دې کې 1 ور 2 مطلب دا چې دا x چې دی دا په د سره دا 2 چې دی دا لاندې 2 چې دی مطلب دا لپاسنې نمبر چې دی 1x دا په دې 2 باندې په ډیویژن کې رانو دلته چې موږ x ویلیو ولګو نو کوم غلی سي نمبر ولګو لکه E1 ځکه 2 د E1 نمبر سره کټ کیږي نو زموږ کیلکولیشن بلګه اساني صحیح ده. نو بیا کوم ګوس ولګو ماینس دلته زم سره راغی -2 ټیک شو. اوس کوم د y ویلیو ماینس د x ویلیو -2 ولګو نو دا به شي 1 ور 2 ملټیپلای بای -2 دام کټ کیږي 2 1 * 2 2 1 * 2 دلته برای شي 1 ملټیپلای بای 1 جو 1 1 * 1 ماینس ته جو -1 بشي نو چې د x ویلیو -2 د y ویلیو سره -1 ده. د قشان کوم د x ویلیو اوس 0 ولګو 1 ور 2 ملټیپلای بای 0 نو 1 ور 2 ملټیپلای بای 0 مطلب 0 چې موږ د هر چا سره ملټیپلای کوو جواب یې سره 0 راځي نو چې دا 0 دا به هم 0 شي صحیح ده. د x ویلیو 0 د y ویلیو به هم 0 وي. که موږ د x ویلیو 2 ولګو نو دا به شي 1 ور 2 ملټیپلای بای 2 2 1 * 2 2 1 * 2 نو دا شو 1 1 * 1 به تیر شي صحیح ده. بیا که د y د x په ځای موږ 4 ولګو 1 ور 2 ملټیپلای بای 4 2 1 * 2 2 2 = 4 نو 1 2 * 2 راغی ټیک ده. نو دا موږ سم میلاو شو دا موږ چې 2 ولګو لم ته 1 ویلیو میلاو شو او چې کله 4 ولګو نو ته 2 ویلیو میلاو شو. اوس په موږ د دې ایکویشن سره ډرا کو ګراف راځو ګراف طرف ته. اوس خاوس دا کم پوینټس زم سره راغلي دلته موږ پلاټ کوو بیا دې یو بل سره میلاو کو نو یو ګراف پتی جوړ شي. نو دلته وګورو د x ویلیو سره -4 نو د y ویلیو -2 نو د x -4 دلته y -2 دلته صحیح ده. نو دا چې موږ چې وګورو دې ته مخامخ دی ته نو دلته یو پوینټ راشي صحیح ده چې د x ویلیو -4 د y ویلیو سره -2 اوس x -2 دی نو د y ویلیو -1 x -2 y ویلیو -1 دا څه ورشي دلته بیا د x ویلیو 0 د y 0 نو دا بالکل اوریجن دی دا مخامخ د اوریجن نه پاس کیږي. اوس موږ وی چې y = mx چې دا به د اوریجن نه پاس کیږي صحیح ده. بیا چې د x ویلیو 2 د y ویلیو 1 ده د x ویلیو 2 د y ویلیو 1 نو دا یو پوینټ راځي. بیا سره د x ویلیو 4 ده د y ویلیو سره 2 ده د x ویلیو 4 د y ویلیو 2 نو د x ویلیو 4 دلته او د y ویلیو 2 دلته نو دې ځای کې به یو پوینټ راشي چې دمغه دا شو چې د x ویلیو 2 ده نو د y ویلیو سره 1 ده دا چې راځي دا یو پوینټ راځي صحیح ده. اوس بیا سره د x ویلیو 4 د y ویلیو 2 نو دلته یو پوینټ راځي چې په x ویلیو کې 4 ته مخامخ دی په y ویلیو کې 2 ته مخامخ دی صحیح ده. اوس په موږ دا یو بل سره پلاټ صحیح ده نو دا به د دې لپاره سره شي یو سټریټ لاین برای شي د دې ایکویشن تاسو وګورئ دا سیراغه. اوس دا زم سره د دې y = 1 over 2x چې دا د دې لپاره زم سره راغی یو سټریټ لاین یو ګراف راغی صحیح ده. اوس دلته کوم وګورو د سلوپ سره 1 over 2 مطلب دی 0.5 نیم صحیح ده. نو دې مطلب دا چې په x اکسس باندې موږ یو یونټ لار وو نو په y اکسس به دا کریسپونډینګ څومره لار ولې کېږي 0.5 موږ ته شوې
دې ځای نه دې ځای پورې دا زم سره یو یونټ لار ده نو دې ته کوم مخامخ دې ډاټ وکړو نو دا زم سره دا پوینټ راځي دا بالکل چاته مخامخ دی د 0 د 1 منځ نو دا 0.5 دی کومه 2 یونټ لار وو ټیک دا نو 0.5 په دې کې نور انکریز راځي نو دا 2 یونټ دا بالکل چاته مخامخ شو دا 1 ته مخامخ شو نو دا موږ ته سلوپ یو قسمه شو کوي صحیح ده نو دا شو د لپاره ګراف خاص د डी نمبر پارت ته دلته ما حل کړی دی تاسو ته وګورئ y = 5 over 2x ټیک شو دا زم سره ایکویشن دی دلته موږ د دې ګراف راکاو نو به د x ویلیو ولګو صحیح ده نو دا بالکل د څنګه چې دینه مخکې موږ راکويشن وکړو بلکې ډیوایډ بای 2 دی نو موږ دلته د x هر نمونه ویلیو لګولې شو پوینټ والا هر نمونه ویلیو لګولې شو خو دلته به زه e1 نمبر ولګوم چې بلکې کټینګ آزاد وشي مطلب e1 نمبر به 2 سره کینسل شي نو بلکې به زم سره پوینټ والا نمبر د لپاره بیا ګراف راکول چې مشکلي صحیح ده نو دا به موږ ډایرکټ راکو صحیح ده دلته مال ګول موږ هر قسمه ویلیو لګولې شو لکه -6 -4 -2 داسې او ما یو 3 ویلیوز لګولې 3 پوینټونو لپاره کم از کم د ګراف لپاره 3 پوینټس پکاري د ګراف راکول لپاره صحیح ده نو مال ګول -2 چې -2 لګاو نو 5 over 2 ملټیپلای بای -2 دا به کټ شي 2 1 * 2 2 1 * 2 نو 5 1 * 5 ته 5 پر شو ماینس ته سره -5 پشي بیا موږ لګول x په ځای 0 نو 5 over 2 ملټیپلای بای 0 0 چې راځي سره ملټیپلای شي 0 بشي بیا موږ لګول 2 نو 5 over 2 ملټیپلای بای 2 دی کې به کټینګ وشي 2 1 * 2 2 1 * 2 بیا 5 او 1 په ملټیپلیکیشن کې دا ملټیپلای شي 5 1 * 5 نو دا موږ میلاو شو -2 د لپاره -5 د 0 لپاره 0 2 د لپاره 5 اوس دلته دا ګراف راکاو صحیح ده نو دلته وګورو -2 نو دا زم سره نیگیټیو -1 دلته صحیح -2 دی دا -2 شو ټیک شو نو دا y -2 د لپاره د y ویلیو سره -5 نو -1 -2 -3 -4 -5 نو دلته په دې ځای کې ویلیو راشي چې -2 او -5 ته مخامخ مطلب د x ویلیو -2 شو د y ویلیو څه شو -5 شو ټیک شو -2 اور -5 ټیک شو بیا د x ویلیو 0 د y ویلیو 0 نو دا پوینټ راځي چې د x ویلیو 0 دا او د y ویلیو هم سره 0 د اوریجن نه پاس کیږي یا د x ویلیو 2 د y ویلیو 5 نو 1 2 اور 1 2 3 4 5 نو کوم وګورو دلته به یو پوینټ راځي چې د x ویلیو کې 2 ته مخامخي او د y ویلیو کې چاته مخامخي 5 ته نو به شي 2 5 اوس موږ دا یو بل سره دا سه پلاټ مطلب دا میلاو کې دی یو بل سره ټیک شو کې بلک ډیر ایرر راځي دا پوینټ چې موږ غلطه وسره دا 2 دی او دا سره 5 نو دلته غالبا نزي دا چې 2 او 5 ته مخامخي نه به یو بل سره موږ میلاو کو دا به یو ګراف جوړ شي اوس دا ګراف زموږ راغی او دا د ایکویشن څه شو هغه ګراف شو یو سټریټ لاین راغی نو دا و د پارت نمبر डी خو زم سره ای نمبر داسې ایکویشن داسې راکړل y = -x ټیک شو اوس سره ماینس راغله مطلب د x کوپشن -1 دی نشته نو -1 چې -1 کوپشن شو دی مطلب دا چې د سلوپ چې د اصل کې دا m دی بلته د سلوپ چې د نیگیټیو دی نو موږ چې کله سلوپ نیگیټیو وي نو ګراف په بیا دې راځي ټیک شو چې سلوپ پوزټیو ګراف په برخېږي انکریزینګ او چې کله سلوپ نیگیټیو ګراف په سي ډیکریزینګ مطلب موږ کړه لیفت دغه طرف نه د لیفت نه رائټ طرف ته زومږه د سیراوانو ګراف پر ورو په کتر راځي مطلب ډیکریزینګ دی صحیح ده نو دلته به دا چې دا ګراف په دې راځي نو وزل ته موږ ګورو دا موږ ویلیوز لګول او موږ مختلف ویلیوز میلاو شوې دي نو کله x په ځای موږ -2 ولګو نو y = دا ماینس خپل لګیدل او د x په ځای موږ -2 ولګو نو ماینس پلس بشي 2 بشي چې د x ویلیو -2 د y ویلیو 2 شو د x په ځای موږ -1 ولګو نو y = دا ماینس ولګید د دې ایکویشن سره چې کوم دی او د x په ځای -1 ولګید نو ماینس پلس بشي 1 بشي د x په ځای 0 نو y = ماینس لګیدل او 0 نو -0 مطلب 0 وي ټیک شو اوس کله x په ځای موږ پوزټیو ویلیو لګو نو دا به دې سره راځي ټیک شو چې y = x په ځای موږ 1 ولګو خو ماینس سره دی جو -1 بشي -1 ته راغی کله x په ځای موږ 2 ولګو نو y = 2 بولېږي ماینس سره -2 نو دا 1 دا -1 شو 2 -2 شو صحیح دا وسه دا ګراف راکو راځي چې ګراف یې څنګه راځي نو دلته اوس ګورو دا x په ځای -2 دا -2 دی دا y په ځای سره 2 دی x -2 y x -2 دا دی y 2 دا دی نو دا پوینټ پر راځي ټیک شو x -1 دا y ویلیو 1 دا پوینټ پر راځي x 0 y 0 دا پوینټ شو دا شان x په ځای 1 نو y په ځای سره -1 دا پوینټ پشي دا شان د x په ځای 2 دا y په ځای -2 دا پوینټ پشي ټیک شو 1 او دا -2 نو دا به یو بل سره میلاو او څګورو دا ګراف چې دا زم سره هغه سلوپ نیگیټیو دی دا ګراف دي سره ګراف دي سي کومه د دې لیفت ساید نه رائټ ساید ته زو وګوره
دا ګراف پر ورو په کته راځي مطلب ډیکریزینګ دی او په دې ځای باندې دومره دنګ دی که دې ځای ته راشو نو مطلب لږ راکته شو که دې ځای ته شو نو ګراف ښه راکته شو دې ځای ته راشو دلته ښه پور راکته شوی دی دې چې موږ ځو نو ګراف پر ورو ډیکریزینګ دی صحیح ده نو دلته سلوپ نیګیټیو دی ګراف یې ځکه داسې راغی نو دا زموږ سره شو د کوېسچن نمبر خو سره زو کوېسچن نمبر ایلا نو زم سره داسې ایکویشن دی y = -2x دلته موږ ګورو د سلوپ -2 دی نیگیټیو دی دا ګراف په واپس ډیکریزینګ راځي ټیک ده نو اوس ګورو دلته مختلف ویلیوز لګاو موږ ته مختلف ویلیوز میلاویږي د x ویلیو به لګاو د y ویلیو به میلاویږي نو د x په ځای موږ -2 لګاو نو د y ویلیو به هم ته میلاو شي نو چې کله موږ د x په ځای -2 لګول نو y = -2 ملټیپلای بای د x په ځای -2 نو -2 نو ماینس او ملټیپلای شي پلس پې شي او 2 به ملټیپلای شي 2 2 = 4 نو 4 ویلیو ته موږ ته میلاو شو بیا y = -2 ملټیپلای بای x نو -2 ملټیپلای بای د x په ځای موږ -1 ولګاو نو ماینس پلس شو 2 1 = 2 موږ ته میلاو شو کله x په ځای موږ 0 لګاو نو -2 ملټیپلای بای 0 2 0 = 0 0 برازي کله x په ځای موږ 1 ولګاو -2 ملټیپلای بای 1 بشي نو 2 1 = 2 خو ماینس سره شته نو ماینس په سره ولګي د قشان کله x په ځای موږ 2 ولګاو جو 2 2 = 4 -4 به کې راځي د صحیح ده نو دا 2 دا به سره راځي -4 and so on موږ د مختلف ویلیوز لګولې شو صحیح ده اوس په دا ګراف موږ دلته راکاو صحیح ده نو د x ویلیو سره -2 نو د y ویلیو سره 4 نو دا به بالکل دا پوینټ راځي چې دلته 4 ته مخامخي او دلته 2 ته نو دلته زموږ سره x2 دی y4 دی بیا سره x - 1 y2 x - 1 y2 دا پوینټ راځي ټیک شو بیا سره x0 y0 نو دا پوینټ شو بیا x1 y چې -2 شو نو x1 شو y -2 دا پوینټ راځي صحیح ده بیا x ویلیو څه شو 2 شو نو y ویلیو -4 دا به -4 لاندې د x2 y -4 داسې دا پوینټ راځي دا به اوس موږ د یو بل سره میلاو کړو دا مختلف پوینټ چې راځي زموږ سره د اریجن نه دا پاس شوي دي صحیح ده داسې قسمه یو سټریټ لاین به راشي کوم چې د اریجن نه څه کېږي د اریجن نه پاس کېږي نو دا زموږ سره د دې دپاره څه شو سټریټ لاین شو په دې پسې بیا دی زموږ سره د دې پارټ نمبر جی نمبر کوېسچن دی y = -3x نو دا بالکل سیم ټو سیم د دې کوم چې موږ دا ای نمبر د زموږ سره اف نمبر دی ټیک ده کوم چې زه نه مخکې موږ ای نمبر وکړو او دا اف نمبر وکړو نو دا جی نمبر بالکل سیم ټو سیم د دې په شان دی نو دا تاسو په خپل ټرای کړئ که څه مسله درته وایي انشاءالله زه به بیا حل کوم نو د دې نه پس دا نور کوېسچنې دي انشاءالله دا په نیکسټ لیکچر کې حل کوو ننني لیکچر کې دا پوره دي انشاءالله امید ساتم چې دا به تاسو په دې باندې تاسو ښه پوه شئ او که بیا هم ستاسو څه قسمه کوېسچنې نو تاسو تپوس کولی شئ تھینکس